د دې پوسټ لپاره فټ نه وي نو تاسو کاینډلی خپل ووټ مه ضایع کوئ. ضروري نه ده چې یاره تاسو پارټي له سپورټ ورکړئ، ضروري دا ده چې کم شخص وي. حسرت صاحب دا خبر وکړه چې دې علاقې لپاره درد لري، د دې علاقې لپاره سوچ لري، د دې علاقې لپاره فکر لري چې دا به زه مخکې څنګه بوځم. نو تاسو کاینډلی ټول دې ته ګوره چې یاره کم کس داسې دی چې هغه واقعي موږ سره سینسیر دی. که د کمې پارټۍ کس وي خو چې ښه کس وي نو پکار دی چې موږ سپورټ ورکوو. که موږ نه ورکوو نو موږ دوه ګناهونه کوو. یو ګناه دا کوو چې غلط سړي له سپورټ ورکوو، د هغه مرسته کوو. دویمه غټه ګناه دا کوو چې موږ د ښه سړي مخالفت کوو. نو دا زما د ریکوست دی، دا خبره زه آن اینډ آف کوم. او اکثر قومونه تباه شي، دا تاسو به اورېدلي چې کله یو ځای کې ظلم کیږي، زیاتې کیږي، ناحق د خلکو حق والی کیږي، یا غلط خلک سپورټ کوي او طاقتور خلک یا ښه خلک یا شریف خلک په خاموشي اختیار کی، نو هغه د هغې ګناهګارو نه غټ ګناهګار هغه دی چې هغه په غلط وخت کې د غلط سړي سپورټ وکړي یا خاموشي اختیار کړي. اخره کې به زه د کلایمټ چینج خبره وکړم. دا را روان وخت کې کیدای شي اوس سټارټ هم دی په لاهور کې، شهریار بھائی دا خبره وکړه چې ډېر زیات خلکو ته د لنګ بیماري شوه د سموک د وجې نه. دا ون آف د ایلیمنټس دي د کلایمټ چینج. د دې سوچ ونه کړو او موږ سټپ وانلو نو را روان نسلونه به موږ چرم نه معاف کوي. موږ باندې به تنقید کوي چې یاره دا د دې د وجې نه دې سره موقع وه، دې اسم ونه کړل د دې علاقو دپاره، د دې دا کم چې کلایمټ چینج چې دی د دې دپاره دې اسم ونه کړل. شهریار بھائی دا خبره وکړه چې یاره دا نه زمونږه د سرکار پرایورټي ده او نه د عوامو ده. بدقسمتي دا ده چې عوامو ته مونږ اویرنس نه ورکوو. دې کې نیچرل ریسورسز ضایع کول دي. حدیث دی که ته د سیند په غاړه د کور وي نو اوبه مه ضایع کوه. مونږ که وګورو نو په جوماتونو کې، په کورونو کې بمبه به کولو وي، مونږ به هسې به خولې کې ګوته وښو، مسواک به کوو او بمبه به کولو وي. نو دا ریکویسټ دی، دا پکار دی چې دا شیزونه مونږ په جوماتونو کې، په سکولونو کې، په چې مونږ ټول 3 بجې دلته راغلو، څه ملګري 4 بجې رالل، څه 15 بجې رالل. دا زه صرف د دې د وجې نه وایم خفه کېږئ به نه، ټول میلمانه یې. او که کوم قوم کې د وخت قدر نه وي نو هغه چرم مخکې نشي تللی. او مونږ 15 وخته مونځ کوو، د وخت مطابق کوو. الله تعالی به د هغې مونځونو تپوس کوي چې کوم مونږ په وخت باندې نه کوو. نو دا مونځ چې دی نو دا مونږ کې دا عادت پیدا کوي چې مونږ د وخت قدر وکړو. او کوم ملکونو، کوم معاشرې چې د وخت قدر کړی دی نو هغې ترقي کړې ده. چا چې نه دي کړي نو هغې کله د بجلۍ جړه کوي او کله وایي چې مونږ تباه شو، ګراني ده او کله څه. نو دغې دې شیز باندې ټول غور وکړئ. ډېره مننه سپیشلي د میډیا د ملګرو او د ټولو میلمنو. جزاک الله. ډېره زیاته مننه. دلته زموږ ملګري دي فرشاد شریف صاحب او مطرایات صاحب، او د هغوی ډېره زیاته مننه. تاسو ګلان صاحب هم راغلي دي او تاسو هم ډېر زیات انتظار وکړو. چې دې نه پس مولانا ظهورالحق صاحب درخواست دی چې هغوی راپاڅي او د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي او دعا وکړي بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرې ښایسته خبرې وشوې، څه خو زما نه مخکې شوي دي، څه زما ورور او مشر او زموږ مشر حنیف الله حضرت صاحب وکړئ او سلیمان خان وکړئ، دوست محمد خان وکړئ. الله دې ټول خیر ورکړي. لیکن زه خپله یو دا خبره کوم چې هر تحریک او هره جرګه هله کامیابیږي چې ته چاله څه فایده ورکړي. چې چاله دې فایده نی ورکړې نو کار نه کېږي. هغه فایده څنګه؟ داسې چې د عوامي جرګه دا ملګري راجمع شي او ډي سي صاحب راولي او دلته کې کلي کچري وکړي، ډي پي او صاحب راولي دلته د امن و امان خبرې دي او په هغې باندې خبرې وکړي. او زما عزتمندو که بالفرض ور تقدیر زمونږ کلی غریب دی، بیماری پکې ډېرې دي، نو که ډاکټران دلته کې راوستی شي او هغوی تشخیص وکړي او بیا میډیسن ورته فری مهیا شي، میلو شي، نو عوامو ته به یو ریلیف میلو شي او یو فایده به وشي. بل د عوامي جرګې به یو مطلب دا د نشر اشاعت وشي، میډیا به راشي، کلي کچري به اټینډ کړي،
د ډاکټرانو دلته چې کوم ویزټ وشي هغه اټین کی غریبانان چې کوم میډیسن ځان سره یوسي کور ته هغه به مطلب دا دی په میډیا باندې راشي. بل دا ده که څوک غریب مړ شو او عوامي جرګه په هغې باندې کفن واچوي یا وغیره د قبر انتظام دا ټول فایدې دي. ځکه د عوامي جرګه د دې دپاره ده چې خلکو ته فایده ورسي. او زمونږ د خشته پیغمبرم دا فرمان دی خیر الناس من ینفع الناس، بهتر خلک هغه دی چې هغه نورو خلکو ته فایده ورسوي. نو زما عزتمندو نن خو داسې وخت دی چې کوچ لو کوچ دو خلکو ته به څه ورکې نو خلک به تا پسې رامنډه وي. نو چې مونږ خو خلکو ته یو فایده ورکو خلک ووینو څنګه چې زموږ حنیف الله صاحب ورور ووی چې مونږ دلته راجمع شو خبرې اترې وکړو چې ډوډۍ وخورو او سلام علیکم او نور څه خبره نشته. نه زما عزتمندو خامخا دا عوامي جرګه د مونږ ټول د دې ملګري ټول به په شریکه یو وفد لاړ شو، ډي سی به راولو، اے سی به راولو، تحصیلدار به راولو، دلته به کلي کچري وکړو چې د چا څه ضروریات وي، د چا به د ریونیو وي، د چا به نورې مسلې وي او مسلې چې د عوامو حل شي او د هغې به یو په میډیا باندې د هغې په پوسټر باندې د هغې په فلیکس باندې به مطلب دا دی یو نشر اشاعت وشي چې عوامي جرګه دوی نن کلی کچری کوي، ډي سی راوستی دی، اے سی راوستی دی وغیره. دغه رنګې په هفته 20 ورځې پس بیا ډي پي او سړی راولي، ډي سي پي راولي، دلته غلاګانې کېږي، دلته د امن و امان نورې مسلې دي. هغه د عوامي جرګې د پلیټ فارم نه هغه فایدې خلکو ته ورسي. دغه رنګې ما چې څنګه ووې ډاکټران راولي، چیست سپیشلیست نن چې کوم دی نو یخني ده، سینې د خلکو خرابې دي. نو دا مطلب دا دی عوامو ته یو ریلیف به میلو شي. نو عوامي جرګې او د هغې هغه هر څه به د خلکو په ذهن کې کینی او مطلب دا دی خوراک څښاک او نور نو بیا خو هېڅ فایده نه ده. او که نه موږ یو شي له عملي جامول کړو دلته بلکل اوس په دې وخت کې یو وفد جوړ شي او هغه وفد ډي سی سره میلو شي وخت والي، ډي پي او سره میلو شي وخت والي، اے سی سره میلو شي وخت والي، د خپل اسپتال ته لاړ شي او د چوټې په ټیم کې یو 3-4 ډاکټران دلته راولي او د هغې دا ټولې د فایدې خبرې دي. خدای ګو دا ټول کلي برځی نسرځی دا به رامنډې وي، د هر چا ډېر مسایل دي، ټولې مسلې به دلته کې حل کېږي. نو وروره عوامي جرګه به د دې سپومې نه زیاته چې کوم دی رڼا وکړي او مشهوره به شي او خلکو ته هغه مشهورتیا نه خلکو ته به فایده ورسي چې څنګه په کوم بنیاد د عوامي جرګې چې دایره د خلکو د نفع دپاره د خیر دپاره. نو زما خو دغه سوچ دی. بقایا نور ملګرو چې کومې خبرې کړي وي چې په هغې باندې زموږ د ټولو اتفاق راځي، زموږ د ټولو په اتحاد راځي، وحدت راځي، د وطن او د کلي د فایدې دپاره د خیر دپاره وي. وروره په هغې کې مونږ ټول ملګري یو، که د محراب نه یو که د منبر نه انشاءالله د هغې نه به هم کوو او په میدان به هم کوو. څه تعاون چې یو څه منډه تړنئ انشاءالله موږ به یې کوو. او زموږ دا میډیا وروڼه چې کوم دي صحافي برادري چې کوم ده انشاءالله دوی خو هر پروګرام ځلی او ټولې دنیا ته یې رسوي. نو د دوی په واسطه باندې چې د عوامي جرګې دا پروګرام په ښکلې طریقې باندې خور شي نو دا ډېره لویه فایده ده. او سلیمان خان غریب خو لګیا دی، محنت او کوشش کوي، خو الله جل جلاله دې ورسره موږ ټولو متفق او متحد کې دعا وکړي. اللهم آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین. که الله دا کوم پروګرام چې دلته کې نن وشو دا خدای بادشاه کامیابی ته ورسوي او هغه کوم مقاصد چې مسلمانانو ته عوام الناس ته یا خصوصا د تنګي خلکو ته یو ریلیف او فایده میلو شي الله دې دغه شان وکړي. او الله جل جلاله دا کوم سلیمان خان چې د خیرات یا د دعوت څه پروګرام کړی دی نو زموږ ورور حاجي محمد داود خان ته دې الله د دې ثوابونه ورسوي. او الله جل جلاله دې د حاجي محمد داود خان کې چې کوم صفات کوم اخلاق کوم ښکلي خوی یو انعکاسي د مغناطیس په شان به خلک راښکل. دغه
د خدای پاک په دې بچو کې پیدا کړي او د هغه د خدای مغفرت نصیب کړي عوامي جرګه دې الله کامیاب کړي زموږ د صحافیان میډیا او لرونه الله دې ټول خوشحال لري دا کوم ملګري چې راغلي دي الله جل جلاله د ټولو خیر نصیب کړه موږ د وطن د علاقې د مسلمانانو د فایدې دپاره راغون شوي الله دې تاسو موږ ټول له فایدې را نصیب کړي او د شرونو فسادونو نه دې خدای پاک وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین